دا مهال زه 400 په فاروق اعظم چوک کې موجود یم. نوغار روډ ښه چې کوم دی نو د بادب ټریفک، تنګي روډ ښه د بادب ټریفک، مردان روډ ښه د بادب ټریفک، ورسره چې کوم دی نو پیښور روډ ښه د بادب ټریفک. چېرته په چوک کې به ماته څوک دوکان بند ونه ښیي ځکه چې د قام پکې پیدا نشته دی. نو نن د 400 دا د چوکال دی، خو دې سره ته لاړ شي رزړي او تمانځی او ورسره تورنځی، شیرپو، تنګي، شب قدر، تحصیل یو ځای کې چې کوم دی نو داسې موصول نه شو. خو دغه مازدیګر څوک روزي نو روزي به په احتجاج خلکو مسترد کړی دی. چې یو خو غربت دی، خو بېروزګاري ده، صوبایي حکومت سره په احتجاجونو روان دي. نو پکار دی چې د عوامو ته هم پاملرنه وکړي. د ترقیاتي خو دغه عمل تاسو په خپل سترګو دی. خو زه حیران په دې یم چې دغه ملګرو ته د کیمرې په وساطت وایم چې د سند او د پنجاب ویډیوګانې ما پسې مه رالیږه چې یاره په سند کې هړتال دی، په پنجاب کې هړتال دی. زما د پښتونخوا غم وکړه. زما په پښتونخوا کې الحمدلله خلکو کې شعور شته، دوکانونه کولو دي. مطلب دا د خپل روزګار دوکان ولې کولو دی. یو دوکان نه مو خپله انټرویو کوله، تاسو سره غالبا ما شیر هم کړه چې ما یو دوکاندار نه انټرویو کوله. هغه وایي چې موږ سره په یو دوکان کې دوه درې څلور مزدوران دي. هغوی خپل کور ته بېګاله د شپې لپاره به چای روټۍ وړي په دې باندې. هغوی په دې وجه باندې هغوی خپل دوکانونه چې دي کولو کړي دي. تاسو نه ګوره اداره شته وګوره، ته ویل اختر ورځ ده. څه به وایې نن احتجاج دی. نو احتجاج تا ته څه پیدا شته؟ نو احتجاج خو پیدا نشته ځکه چې موږ خو ټول روان په خاصره کې خاص نو څه پیدا ټول نقصان به ټول جوړ صرف غریب تړلی دی. نو صحیح احتجاج خو جي خلکو رجل کړی ځکه چې دلته خو یو دوکان هم نه دغه بند نه دی، ټول کولو دي. ځکه حکومت خلک دونه مجبوره کړي چې ځان له روټۍ نشي پیدا کولی. احتجاجونه به څوک کېږي.